بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن سحر یو تحریر ما کتلو او هغه تحریر ډیر بهترین تحریر و چې هغه زمون یو دوست یو ملګری دی په هغې کې څه ډېرې ښایسته خبرې لیکلي وې، نو د هغې څه خلاصه هغه ما ډېر اهم وګڼل چې زه هغه تاسو سره په خپلو الفاظو کې چې دی نو هغه شیر کړم او په دې وخت په مناسبت سره او د دې میاشتې په مناسبت سره یقینا ډېرې ښایسته خبرې هغه لیکلي وې. د هغې تحریر خلاصه دا ده چې عام طور باندې مونږ چې کله خپل ژوند کوو په دې دنیا کې مختلف مسایل مخې ته راځي، مختلف ضروریات مخې ته راځي او د هغې د پوره کولو دپاره مونږ مختلفو خلکو سره چې دی نو د هغوی نه سوال کوو، د هغوی نه چې دی تعاون غواړو، د هغوی نه مدد غواړو. خو دا اصولي خبره ده چې په دې دنیا کې انسان چې دی نو هغه د بل انسان ډېر کم په لاس باندې راځي او یو کس د بل اول خو تعاون کوي نه او که بالفرض تعاون هم کوي نو هغه بیا تر مرګه پورې چې دی نو هغه یو احسان وي او د هغه ته چې دی یو قسم له سړی ملامت وي. نو چونکې مسایل راځي، ضروریات راځي، نو که بالفرض مونږه د خپل مسایل د خپل ضروریات مونږ د انسانانو نه پوره کوو او انسان ته مونږ محتاجیږو، نو که بالفرض مونږه دا کم بارګیننګ چې دی نو که مونږ د الله تعالی سره دا بارګیننګ وکړو او د خپل ضروریات او خپل مسایل الله تعالی ته کیدو نو یقینا هغه ذات چې هغه د ټولي دنیا بادشاه دی او ټولي دنیا ته رزق ورکوي، د ټولي دنیا مسایل ضروریات چې دی نو هغه د خپلو غیبو خزانو نه چې دی پوره کوي. نو که بالفرض مونږ د خپل مسایل د خپل حوایج خپل ضروریات د الله تعالی ته مونږ کېښودل نو یقینا بجای د دې نه چې مونږ په سوونو خلکو ته چې دی هغه خپله محتاجي ښکاره کړو، په سوونو خلکو ته چې دی نو د هغو نه مدد غواړو، نو که بالفرض مونږه صرف یو رب ته ودرېږو، د یو ذات نه چې دی د خپل ضروریات هغه وغواړو نو یقینا هغه ذات چې دی هغه زمونږ ضروریات چې دی هغه پوره کولی شي. او بیا خصوصا دا د رمضان المبارک دا میاشت، د رمضان المبارک دا مبارکې ګړی، د رمضان المبارک دا اوقات چې کوم دي یقینا دا ډیر زیات قیمتي دي او دا مونږ غنیمت وګڼو او څومره ضروریات چې دی هغه الله تعالی باندې مونږ په دې میاشت کې چې دی هغه پوره کړو. کم چې د قبولیت اوقات دي په هغې کې ما ته الله تعالی ته ودرېږو، د الله تعالی نه چې دی مونږ دعاګانې وغواړو، الله ته چې دی جړه او فریاد چې دی هغه وکړو، بجای د دې نه چې مونږ انسانانو ته خپل جړه او فریاد کوو، د قبولیت په اوقاتو کې مونږ الله تعالی ته ودرېږو، د الله تعالی نه وغواړو. او بیا د رمضان المبارک میاشت واسې ټوله میاشت د قبولیت ته، خو لیکن بعضې اوقات داسې دي چې هغې کې انسان څه غواړي هغه ټک په ټک الله تعالی چې دی هغه پوره کوي او قبلوي. په هغې کې یو وخت چې دی هغه د افطاري وخت دی، د افطارۍ د روژه ماتي په ټیم کې چې کله مونږ روژه ماتي له کینو د بانګ نه 15 منټه مخکې 10 منټه مخکې الله تعالی ته چې دی کینو، د الله تعالی ته جړه فریاد وکړو، د الله تعالی نه چې دی د خپل ځان د بخشش دعا وغواړو، د خپل مور و پلار دپاره دعاګانې وغواړو او بیا چې کم دنیایي ضروریات دي هغه مونږ الله تعالی ته کیدو نو یقینا دغه ټیم کې الله تعالی دعاګانې چې دی هغه نه رد کوي. احادیثو کې راغلي دي چې د روژهدار د روژه ماتې په ټیم کې روژه چې دی هغه چې دی دا دعا هغه نه رد کېږي. دویم وخت چې کم دی هغه د پیشمني ټیم دی، هسې خو هم مونږ راپاسو پیشمني ته راپاسو او پیشمني کوو نو که بالفرض مونږ د وخت نه لږ مخکې راپاسو او اودس چردام وکړو، یو 2 رکعاته تهجد مونځ وکړو او بیا په دغه ټیم کې الله تعالی ته چې دی جړه او فریاد او د هغه نه چې دی خپل ضروریات پوره کړو، یقینا دغه د قبولیت چې دغه وخت دی په دغه ټیم کې الله تعالی آسماني دنیا ته راځي او په خپل اعلان کې څوک غوښتونکي شته چې زما نه وغواړي، څوک داسې شته چې زما نه رزق وغواړي، څوک داسې شته چې هغه خپل ضروریات زما نه وغواړي او زه هغه پوره کړم. یقینا دغه ډېر د برکات اوقات دي، د قبولیت اوقات دي، نو چې مونږه خپل ضروریات الله تعالی ته کیدو بجای د دې نه چې مونږه نور انسانانو ته چې دغه کیدو. انسان به چا څه وکړي، انسان به چاله څه ورکړي، اول څوک د چا تعاون او مدد کوي نو که بالفرض تعاون او مدد و هم کی
نو هغه بیا به ټول عمر دا هغه کس احسان به چې دی هغه مني او هغه ته به چې دی نو یو قسم له به چې دی محتاجي به چې دی هغه به ښکاره کوي. نو د هغې نه ښه دا ده چې سوال کول دي نو هغه موږ د الله نه وکړو، د الله نه وغواړو. نو دا د دغې تحریر چې کوم ملګري لیکلي وو چې یاره مونږ بارګیننګ د الله تعالی سره وکړو، مونږ د الله تعالی باندې چې خپل ضرورت چې هغه پوره کړو. نو دا تحریر ما ته ډېر زیات ښه لګېدلی و. نو ما چې راشه په خپلو الفاظو کې د خپلو مسلمانانو ورونو سره په دې وخت په مناسبت سره چې هغه شیر کم. نو که په دې باندې مونږ عمل وکړو نو انشاءالله العزیز زمونږ ډېر مسایل کاغه د بیماری په شکل کې وي، کاغه د قرض په شکل کې وي، کاغه د رزق په مسله کې صورت کې وي، انشاءالله العزیز